وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کس راغلو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پوښتنه کوي و یا رسول الله متى الساعه، قیامت په کله وي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې قیامت ته پرتا تیارې کړې ده، کسي پوښتنه کوي چې قیامت په کله وي؟ نو کس ورته وی یا رسول الله قیامت ته پر مې چې خاص تیارې نه ده کړې، یو خبره راکشتا ده، انی احب الله ورسوله، جدي الله او دی الله رسول سره محبت کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي المرء مع من احب، چې سړی به په ورځ قیامت کې هغه چا سره وي چې چا سره دنیا کې محبت وي. نو موږ تاسو په خپل ځانونو باندې سوچ وکړو چې موږ چا سره زیات محبت دی؟ نیکو خلکو سره زموږ محبت زیات دی که بېدینه فاسقانو فاجرانو سره زموږ تاسو محبت زیات دی؟ نو موږ تاسو ته پکار دی چې نیکو خلکو سره مینه او محبت کوو، د هغوی په مجلسونو کې کینو. زموږ تاسو نیکي خو دومره زیاتې نه دي، نو موږ تاسو نیک کارونه دومره زیات کوی شو، او کیدای شي دغه وجه نه الله پاک زموږ بخشش هم وکړي. امام شفیع رحمه الله فرمایي احب الصالحین ولست منهم، زه نیکو خلکو سره مینه کوم اگر چې زه د دغو نیکو خلکو نه نه یم، دوی په شان زما اعمال کردار نه دي، فقط دوی سره محبت کوم. لعل الله یرزقنی صلاحا، کیدای شي الله پاک دوی د وجه نه ماته نیکي راکړي، د دوی د وجه نه زما شفاعت وشي، الله پاک زما ګناهونه معاف کړي. نو نیکو خلکو سره مینه او محبت کې هغوی په مجلسونو کې کینې، کیدای شي دغو نیکو خلکو د وجه نه زموږ ستاسو مغفرت الله رب العزت وکړي.